ستړي مشي محترمو کتونکو د کیمپس ډایري د یو نوي اپیسوډ سره ښایسته رحمان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یي. تاسو ته معلومه ده چې موږ په دې پروګرام کې د ابتدا نه واخلي تر اوسه پورې یو طرف ته د سټوډنټس یا د طلبه او طالباتو هغه میلې ایکسپلور کړي کوم چې وخت په وخت باندې هغوی تابع کوي او هغوی د مارکیټ سره هماهنګ کېدو دپاره مختلف قسم له امور ترسره کوي. ورسره موږ هر یو ډپارټمنټ ته ځو، د هغه ډپارټمنټ فیکلټي ورسره چې کوم د هغوی طلبه او طالبات دي او ایډمنسټریشن دی یعنی په مختلفو یونیورسټو کې، نو د هغې ترمنځ هماهنګي څومره ده. بیا مونږ خبره وکړه د اورک متعلق چې بنیادي طور باندې یو یونیورسټي خپل اورک ډپارټمنټ څنګه ډیزاین کړی دی، هغه د مارکیټ سره هماهنګي څومره لري. همدغه شانتې نن مونږ په یو داسې تربیتي ورکشاپ کې موجود یو چې کوم تاسو ګورئ عموم چې په دې ورکشاپ کې بنیادي طور باندې مقصد دا دی چې دا کوم استادان صاحبان تاسو وینئ یا زمونږ که اساتذه دي که هغه نارینه دي او که زنانه دي، نو چونکې د دوی دپاره عموم تربیتي سیشن ضروري دی. نو دا تربیتي سیشنز د چا په ذریعه باندې تابع شوی دی، د دې دپاره دا سوچ څوک کوي، کم انسټرکټرز د دې دپاره انتخاب کیږي او د دې تربیتي ورکشاپ کانټینټ څه دی، یعنی مطلب دا چې دا په څه باندې کیږي، تربیت ورته په کومو امورو باندې ورکړی کیږي. نن به په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو. زما خوشبختي ده چې نن ما سره عمدارنګ یو انسټرکټر چې کوم د استادانو استاد دی هغوی لګیا دي دلته کې په پېښور یونیورسټۍ کې د دومره استادانو ته په یو وخت باندې سیشنز ډیلیور کوي او د دې کوشش دا دی چې اساتذه کرام دومره زیات سکلفول وي، هغوی سره د دومره پوهه وي چې هغه نورو خلکو ته یا طلبه او طالباتو ته یا خپل کولیګس ته یا ملګرو ته په هر حالت کې دنیا چې په هر طرف باندې غورځنګ خوري، خو د دوی دا چې کومه زاویه ده ژوند ته د کتو یا چې کوم د دوی د سبق ښودو کومه زاویه ده، نو هغه بالکل واضحه او کلیر وي. خوشبختي ده زمونږ سر ډېره زیاته مهرباني د وخت راکولو، یقینا چې ستاسو د کار او د شخصیت نه خو ظاهره خبره ده چې په زرګونو طلبه او طالبات په شمول زما به واقف وي، خو زه دا وایم چې تاسو خپل تعارف را سره په خپل وکړئ، خپل پوره نوم، دې نه علاوه تاسو په کومو عهدو باندې پاتې شوي یئ، دې سره تاسو کومو تنظیمونو سره کار کوئ او کوم ځای کې تاسو خپله برخه خدمات ترسره کوئ. نو زه یم چې یو کمپلیټ تعارف زموږ کتونکو سره وشي نو ډېره مهرباني وي. حاجي ډېره مننه ښایسته صاحب. زما نوم شاهد علي دی او زه از پروفیسر کار کوم انسټیټیوټ اف مینجمنټ ساینسز کې. عهدې خو مې ډېرې نه دي ساتلي، خو خپل خدمت مې کړی دی په مختلف رولز کې. اوس هم زه آی ایم ایس کې پروګرام ډایرکټر یم د ایم ایس او د پی ایچ ډي مینجمنټ پروګرامز. او سره دا ده چې په پاکستان کې په مختلف کارونو کې ما خپل اگین زه به وایم چې سروس مې ورکړی دی، اینڈ دیٹ هیز بین چې زه هایر ایجوکیشن کمیشن سره ایز ا ریسورس پرسن کار کوم، د دې د اکیډمي د نیشنل اکیډمي اف هایر ایجوکیشن. نو زه مختلف ځایونو ته ځم پاکستان کې او کم چې لږ ډېر سمایز د کړي دي هغه زه خپل ملګرو سره شیر کوم. خو دا یو میوچوال لرننګ وي، موږ چې په یو کمره کې کښېنو نو د ایجوکیشن باره کې، هایر ایجوکیشن باره کې، د هغې چیلنجز باره کې، د هغې د کوالټي باره کې، هغه خپل بار مونږ څنګه اوچت کړو، مونږ یو بل سره خبره کوو او یو بل نه زده کړه کوو. په مختلف پروجیکټس هم زه حصه پاتې شوی یم. د یونایټډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن پاکستان کې یو اداره ده، د هغې تعاون سره ما په کے پی کې تقریباً 15 یونیورسټیز سره کار کړی دی یو 2 پروجیکټس کې، او هغه مې دا کوشش کړی دی چې د دې کیپیسټي بلډینګ مونږ سوا کو. when we speak of capacity building تو هغه نیچرلی مونږ دا وایو چې مونږ خپل ټیچنګ څنګه امپروو کو، د کلاس روم نیډس څه دی، د سټوډنټس ایکسپیکټیشنز څه دي، مونږ خپل کورس ډیزاین څنګه وکړو، مونږ خپل اسسمنٹ ایویلویشن څنګه ټیک کړو د کورسز باره کې، د هغې د لرننګ باره کې. او مونږ پلاننګ طرف ته زیات لاړ شو چې مونږ خپل پلانز ټیک کړو چې هغې سره زمونږ کوالټي سټانډرډز بره لاړ شي په نیشنل لیول باندې هم او انټرنیشنل لیول باندې هم شي. بالکل صحیح ده. ډېره مهرباني سر. یقینا چې ستاسو د شخصیت نه، ستاسو د کار نه ټوله دنیا واقفه ده او یقینا چې ډېر په غوره او په بهتره طریقه باندې تاسو کار کوئ. خو زه دلته کې بنیادي طور باندې دا خبره کول غواړم سر، چونکې ظاهره خبره ده چې زمونږ دا پروګرام د سیریس نوعیت پروګرام دی، په تعلیم باندې دی، په درس او تدریس باندې دی، او زه که ریډیو والا دی، هغه یو پلار دی، ظاهره خبره ده هغه بچي به هم په یونیورسټي کې سبق وایي، که یو مزدور دی او که یو افسر دی، ټول تقریبا مونږ په یو تله باندې تلو، ځکه چې زمونږ کتونکي دي
او زموږ کوشش دا وي چې هر چاته بنیادی تور باندې هغه پیغام هغه مقصد چې کوم د پاره مونږ کار کوو کوم د پاره د انسانان ژوندي دي دا مونږ چې څومره اخلاقیات په معاشره کې وینو مونږ څومره تکړه ځوانان وینو ظاهره خبره چې په تعلیم یافته غیر تعلیم یافته باشعور او بې شعور خلکو کې فرق واضح ټولو خلکو ته په نظر راځي استادان صاحبان چونکې ظاهره خبره ده چې د ام فل لیول د پی ایچ ډي لیول یعنی مطلب دا دی چې عام لفظونو کې زه وایم نو شپاړسم نه پس مغې خپل سبقونه جاری ساتلی وي نو زمونږ یو کټ کې ناسته یو نیا په ریړه باندې ولاړ یو مزدور هغه ته تپوس کوي چې استادان خو ماشاءالله دومره لوی سبقونه هم وي نو هغې ته بیا د کیپاسټي بلډینګ چې انګریزي کې ورته وایي چې د هغې توان نور ښه کول د دې بنیادی مطلب دا دی چې د دې پوره د چې کوم تربیتي ورکشاپ شروع دی نو د دې د کانټینټ یا په دې کې دننه مواد څه دی چې هغه تاسو استادانو ته ښایي چې استادان دې نور تکړه شي جی څنګه چې ما مخکې وویلې ګورئ مونږ چې کله د خپل تعلیمي اسناد واخلو مختلف کوالیفیکیشنز وکړو نو هغه مونږ ته دا سکل نه راکوي چې یو کار دی مونږ ډېر ښه کولی شو دا اټس ا پروفیشنل کار دی دا ټیچنګ چې دی نو ټیچنګ کې وین وی ور ینګ او مونږ هم نوي راغو نو ډېر په ایکسپریمنټیشن به روانو لکه نو بډي ټولډ اس چې کلاس کې به ته څنګه ټایم سپینډ کې څنګه به کانټینټ ډیوایډ کې څنګه به سټوډنټس ډیل کې دا کوئی بیکاز جینډر وایز دا ډفرنٹ دي څنګه چې تاسو ویلې د مختلف بیک ګراوندز نه راځي نو دیٹ از ا هیوج چیلنج نو ینګسټرز هی نو هغه خپل تجربو نه زده کوي خو دا کم چې تاسو تربیتی ورکشاپ یاد کو چې د زموږ اکیډمي موږ لا ارینج کړی دی یا زموږ دلته ډایرکټریټ ارینج کړی دی نو هغې کې بیسک مقصد دا دی چې موږ خو ټیچنګ کو لګیو خو هغې کې لوپ هولز څه دي او اوس چې زموږ 2 ورځې کوم پروګرام زه کنډکټ کوم لګیا یم نو هغه ټول د امپورټنس اف اسسمنټس اینڈ ایوالویشن باندې دی د یو سټوډنټ لرننګ اسس کول دا د ټیچر کار دی اوس هغه لرننګ موږ سبجیکټیولی نشو کولی موږ بس طریقې استعمالو چې د هغې په تھرو به د دې لرننګ موږ ایوالویټ کوو فائنلی به د دې سرټیفیکیشن کوو نو هغې دپاره ډېرې طریقې دي نو مونږ بغیر سوچ سمجھ نه طریقې نشو استعمالولی مونږ به دا ګورو چې زما یو کورس دی هغې کې ابجیکټیو څه دی نو there will be a few objectives نو هغه ابجیکټیوز مونږ ډېر ساینټیفکلی کنیکټ کوو ډېرو خبرو سره چې آیا دا ابجیکټیو صرف د انډرسټینډینګ دی یا صرف د لرننګ دی د میمورایزیشن دی یا د انالیسس دی یا د ایوالویشن دی اوس دا مونږ کوګنیشن لیول باندې مختلف ایریاز ټچ کوو لګیو نو هغې دپاره صحیح طریقه د اسسمنټ څه ده آیا مونږ د ټیسټونه ډیزاین کوو آیا مونږ د اسایمنټس هغه لحاظ سره ډیزاین کوو مونږ د کیسز ډیزاین کوو مونږ د پروجیکټس ډیزاین کوو پورټفولیوز ډیزاین کوو نو ټیچرانو ته دا نومونه باین لاج پته وي خو بیا هغه ټول ډاټس کنیکټ کول او یو ښه پکچر ته جوړول هغې دپاره ایم شور د ټریننګ ضرورت دي چې دوی دومره سکلفل وي چې انډیپینډنټلی دا ټول کارونه دوی پخپله کولی شي چې دوی ته د چا د مدد ضرورت نه نن سبا تاسو پته ده د آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی نو هغه زمونږ سټوډنټس دپاره هم یو تھریټ دی د هغوی لرننګ دپاره لرننګ خو پکې کېږي خو چې کله مونږ انالیسز ایوالویشن خبرې کوو نو هغې نه مس یوز کېږي د اے آی د وجه نه او همدقسې زمونږ ټیچرس ته هم دا پکار ده چې مونږ خپل د اے آی ټالرنس پالیسی څنګه ډیزاین کو څنګه جوړې کو چې هغې مطابق مونږ ته یو ریل اوتھنټک اسسمنټ وشي د سټوډنټ د لرننګ نو دې دپاره د داسې ورکشاپس ډېر انتهایي ضرورت دا دومره ډېر چیلنجز موجود دي د هغې باوجود هم اساتذه کرام پروفیسر لیول چې کوم زمونږ مشران دي استادان دي چې کوم د دې قام رهنما دي هغې خپله برخه کار جاري ساتلی دی څه چیلنجز تاسو وینئ ګورئ او هغه چیلنجز سره دا تک په څنګه بنیاد باندې تاسو کوئ یعنی مطلب دی چې تاسو عظمت ته سلام دی چې باوجود د دې چې دومره چیلنجز موجود دي په معاشره کې دومره نشیب و فراز مخې ته راځي نو دا سلسله څنګه جاري پاتې کېدي چې زه وایم چې کرکس چې کوم د یا بنیادي طور باندې هغه وي که نه هغه د سالن چې کوم هغه بګار دی هغه غوړي دي هغه لږ مونږ اورېدونکو ته یا کتونکو ته وړاندې کړو چې بنیادي طور باندې د دومره چیلنجز باوجود اساتذه کرام څنګه د خپل کار د درس و تدریس دومره ګرانه شعبه جاري ساتلې ده
خاصه څنګه چې تاسو ویلې چې ډېر زیات چیلنجز دي او زه تاسو سره بالکل په دې اتفاق لرم د یونیورسيټو زبو حالي د مختلف وجوهاتو نه ده هغه کې یو غټه برخه سټینګ ګورنمنت سي سره سره معاشره کې کافي ډېر چینجز را روان دي تاسو معاشره ته وګورئ نو هغه د علم یا د درس او تدریس ته صرف داسې غني چې دا سرټیفیکیشن به ماته نوکری راکړي یا زه به ښځې کې پلیس شم هغه انټرنزیک ویلیو یا د نننې هغه سیټسفیکشن چې دی د تعلیم نه چې زه په ځان پوه شم په دې جهان پوه شم د دې په معاملاتو پوه شم هغه کم پاتې شوی دی خو زمونږ کار چې دی بحث د استاد هغه معاشره کې ګوري ډفرنٹ سیګمنټس دي نو مونږ ایز ا سیګمنټ خپل پورا کوشش دا کوو سونه چې یونیورسيټو کې زما مرګري دي چې مونږ خپل برخه واچو هغه چینج کې چې مونږ یو تحریک چلو لګیاو د علم والا یا د نالج والا چې زمونږ شاګردان یا زمونږ څوک پارټیسپینټس دي مختلف اکټیویټیز کې چې هغه د خبرې ته جوړ شي یا د خبرې ته راشي چې اصل کې زمونږ بقا زمونږ فیوچر زمونږ هر څه چې دی هغه د علم په دغه کې دی حاصلولو کې دی نو هغه علم به څنګه حاصلېږي نیچرلی موږ د دې دپاره سکولونو کالجونو ته ځو پیرنټس دپاره تاسو پته ده ماشومانو سره ډېره خواري کوي هغې لیږي نو په دې لیول باندې په هایر ایجوکیشن لیول باندې د کوالټي چې کم لوپ هولز دي نو مونږ خپل پوره کوشش کوو چې هغه هم اډجسټ کړو باوجود د دې نه چې وسایل ډېر کم دي او مونږ ته ډېر کم بجټس د معاملاتو کې ملاویږي خو زمونږ کوشش دا وي چې هغې نه مونږ پوره استفاده وکړو تاسو خبره وکړه چې دا what motivates you نو دا انټرنزیک موټیویشن نه دی جی چې مونږ باوجود د دې نه چې ایکسټرنالیټیز ډېر دي ډېر مسایل دي خو مونږ خپل پورا هغه انټرنزیک موټیویشن مټیریلایز کوو and that keeps us alive چې مونږ هغه استعمال کوو هغې په بنیاد باندې مونږ خپل سروس ورکو او مونږ نه څوک بینیفټ واخلي او د ګورئ په زمونږ په پښتونخوا کې سپیشلی د کې ډېر مسایل تیر شو او اوس هم دي خو زما خیال دی چې بیکن چې دی هغه لایټ چې دی هغه زمونږ په ایجوکیشن کې دی نو که هغه پرایمري دی یا ټرشري دی یا هایر دی ایجوکیشن از آر فیوچر جی یقینا ډېره ښکلې خبره مو وکړه او یقینا چې د لوپ هولز خبره تاسو وکړه نو عمومي طور باندې کتونکو موږ ګورو چې ډېر خلک داسې که نه چې د بیکاره پرزو سره یا اوزار سره هغه خپل کار چلی یقینا چې دا یو داسې ماحول دی چې په دې کې چیلنجز یا مسایل شته دی خو د هغې باوجود هم چې کوم دی دوی خپل کار جاري ساتلی دی بل سر ما دا گزارش کولو چې بنیادي طور باندې چې دا څومره ورکشاپ دی دا د هایر ایجوکیشن کمیشن دغه شانتي بیا چې دا کم ادارې په دې کې انوالو دي او څومره ادارې په دې حواله باندې کار کوي او تاسو دا ګڼئ چې زمونږ په صوبایي لیول باندې هایر ایجوکیشن کمیشن اوس جوړېدل پکار دي د هغې ضرورت شته که نشته او څومره خود مختاره پکار دی او د هغې هماهنګي د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره او د یونیورسټو سره څومره حده پورې پکار ده دا لږ ټریکي سوال په دې دی چې دې کې ډېرې خبرې دي خو زه به سمپلی دا وایم چې کوم دا زمونږ نیشنل اکیډمي اف هایر ایجوکیشن د ناهي نو دی یو پروګرام پورا پاکستان دپاره ډیزاین کړی دی د هیو ټیکن بجټ او دی کپیسټي بلډینګ کې خپل حصہ اچي لګیا دی نو زه د پاکستان مختلف حصو ته تلیم د پروګرام کې چکوال ته تلیم سکردو ته تلیم سوات ته تلیم بنو پورې تلیم مختلف علاقو ته کراچۍ ته تلیم نو هغې کې دا وه چې زه چې کله انګیج کوم مختلف فیکلټي سره نو هغې ډېر ویلکمینګ دي فور ټریننګز لایک دیز مطلب دا نه ده چې موږ پوهېږو ایون ما د اسوسیټ د پروفیسرز ټریننګ اسلام آباد کې کنډکټ کړی دی هغې کې هغه فیلینګ دا دی چې نه جي څه نه څه ایډ کېدل پکار دي څه نه څه لوپ هول شته وغیره وغیره کله چې موږ د کار ته وګورو نو فلحال خو دا نیشنل لیول باندې نیشنل اکیډمي چلی لګیا دی هغه مختلف ادارو ته بجټ ورکوي او دا دوی کنډکټ کوي خو چې کله تاسو د کې پی حوالې سره خبره کوي چې دلته پکار دی ډیفینیټلی پکار دی ایچ ای ډي از کوایټ سپورټیو اف د فیکټ هغوی هم خپله حصه پکې اچوي او څونه ایجوکیشنز چې د کې پی دي they all want that خو مونږ زما ریکویسټ به دای څوک زما ملګري ګورنمنټ کې دا ګوري لګیا دی چې مونږ دا پرایورټایز کو هایر ایجوکیشن لګ او مونږ د تا هغه ریسورسز ورکو چې کم په بنیاد باندې دے کین بلډ بیټر پارټنرشپس موسټلی مونږ چې کم پارټنرشپس بلډ کړي دي هغه مونږ انټرنیشنل سپورټ سره بلډ کړي دي نو کله مونږ
US یونیورسټي سره کار کړی دی یا د یونایټډ کینګډم یونیورسټي سره هم کار کړی دی یا نور یورپین یونیورسټي سره هم کار کړی دی خو هغې کې مین چې کوم دغه فنډینګ و that was from those governments. نو زه به دا ریکویسټ کوم په دې پلیټفارم چې زمونږ ګورنمنټ هم داسې قسمه اکټیویټیز اینڈ اډیشنل ریسرچ تا یا امپروومنٹ آف آر ورک کوالٹی اسٹینڈرڈز امپروومنٹ تھا یا ریسورس موبلائزیشن ټو د یونیورسٹیز هغې کې هغې کافي انټرسټ واخلي او هوپفلی هغه ریسورسز دی لور کی. بالکل صحیح. د اخره کې زما خیرانه سوال دی چې آیا چې کوم زمونږ فیکلټي ممبرز دي په خاصه توګه چې کوم زمونږ اساتذه کرام دي نو هغې څومره ګیلهمن دي د سیسټم نه او آیا داسې عموم شته دی چې په هر ځای کې خو بد وي نو داسې عموم شوي دي او تاسو څه ګڼئ چې دا بد ولې راغله؟ آیا دا د ټیکنالوژي په وجه باندې دا دغه پیدا شوه خلا پیدا شوه که نه زمونږ چې کوم اساتذه کرام دي ایڈمنسټریشن دی سټوډنټس دي د هغې ترمنځ هماهنګي دا کمې ولې پیدا شو چې زموږ افرادي قوت اوس هغه شانتې پور نه دی چې کوم دنیا ته پکار دی یا مارکیټ ته؟ دې کې به ښایسته زه دا وایم که نه چې پهله به تاسو د هایر ایجوکیشن پوره نظام ته پاکستان کې ګورئ. پاکستان یو ډېر غټ ملک دی لکه 24-25 کروڑ خلکو ملک دی او بیا که تاسو تعلیمي نظام ته وګورئ نو یونیورسټي هغه لحاظ سره کمې دي د یونیورسټو کپاسټي هغه لحاظ سره کمه ده نو تاسو ډېر زیات سټوډنټس نشئ اخیستی لکه هغه ډېره چیلنجنګ ده. یو نیډ ټو ایکسپانډ چې تاسو دا خبره کوئ خو ایٹ د سیم ټایم چې څومره هم د یونیورسټو نه خلک روزي لګیا دی هغه نیچرلی دے آر بینګ ابزاربډ سمویر مطلب هغه داسې نه دی چې ټول کورونو کې ناست دي. سو پیپل هیو گون ابراډ ای تاسو له فارن ایکسچینج ګټي یا خپل بزنسز اسټابلیش کوي یا یو ښه لاټ چې دی نو دے اینڈ اپ آن جابس ګډ جابس ایز ویل. خو هغې دپاره موږ سره داسې شماریات یا داسې سټټسټکس ډېر کلیر نشته دی چې د یونیورسټو نه کم خلک ایچ ای سی اوس دا کوشش کوي لګیا دی چې لږ دا میپینګ وکړي خو لکه هغه به هم لږه کلیرټي راشي خو زما په نظر چې څومره خلک یونیورسټو ته راشي او هغوی ډګریز وکړي دے اینډ اپ سمویر ګډ هغوی خامخا مطلب یو ښه پوزیشن ته یو ښه دغه ته رسي څه پکې انټرپرایزنګ شي څه ملک نه بهر لاړ شي وغیره وغیره. تاسو چې د جعلي ډیګرو یا د جعلي ډاکومنټس خبره وکړه انفارچونیټلی زموږ په سوسایټي کې دا یو مسله شته دی نو صرف جعلي ډیګري داسې نه ده چې هغه نیچرلی دیر پیپل آر کمپیلډ ټو ډو یو نو دیز کرمنل اکټیویټیز ان ا وے چې هغوی ته د څه بینیفټ وشي. نو تاسو ته اوس هم پاکستان کې به جعلي ډاکټر به هم د تخکاري او یو نو جعلي طریقو سره ډېر سیزونه رواني ډنټل ډېر خلک به تاسو ته ملاویږي او وغیره وغیره. سو د هغې روکتھام دپاره خو نیچرلی ګورنمنټ خپل طریقې کوي. د سیاسي چې کومه خبره تاسو وکړه چې انټرفیرنس دی هغه هم څه لیوله پورې ستاسو خبره ټیک ده ولې چې کله چې پاکستان کې ګریجویشن ریکوایرمنټ و ټو کمپیټ فار الیکشنز نو ډېر politicians داسې وو چې who were not qualified نو هغوی بیا هغه یو نو څه طریقه وکړه خو د سسټم somehow helped them. نو سسټم کې دا ده چې موږ ته پته ده چې سسټم کې کرپشن هم دی لوپ هولز دي نیپوټزم هم دی که نه خلک د یو بل خیال ساتي ادروایز رانګلی په کار نه ده نو د دې ټولو وجوهاتو د وجې نه زمونږ هغه ډنټ پروزي په هایر ایجوکیشن والا ایفرټ کې خو ایز ایجوکیشنز وی آر نیور سپورټیو اف دیٹ مونږ کله هم هغه نه پروموټ کوو او مونږ هر فورم باندې دا آواز لګو چې نه میرټ پکار دی اکیډیمک آنیسټي پکار ده که نه کوالټي پکار ده او جسټس اینڈ ایکویټي پکار ده ولې چې د دې نه بغیر هر تعلیمي نظام چې دی هغه انکمپلیټ دی. بالکل صحیح ده. ډېره مهرباني سر چې تاسو خپل عامو قیمتي وخت راکو. یقینا کتونکو تاسو ته بنیادي طور باندې پروفیسر صاحب دا خبره عموم واضحه کا چې دی وخت کې کومه سلسله روانه ده نو دا هرگز دا مطلب نه دی د دې د ډیټا چې سل بسل راجمع شي نو هغې نه به پته لګي چې د یونیورسټو نه فارغ التحصیل افرادي قوت په کمو کمو ځایونو کې تعینات دی او د هغې آوټپوټ څه دي ځکه چې عمومي طور باندې کمې خبرې کېږي نو دا خو د هوا خبرې خو چې کله د ډیټا په بنیاد باندې خبرې کېږي نو بیا څیزونه را مخامخ شي. باقي پروفیسر صاحب په خپلو خبرو کې د دې خبرې وضاحت کو چې زمونږه چې دا کم ثقافتي اقدار دي نو په دې بنیاد باندې هم ډېر څیزونه داسې دي چې هغه ټیک نه دي او هغه زمونږ سیسټم ته زمونږ د نظام ته نقصان رسوي او دا مونږ چې کمې کمزورۍ وینو یا مونږ کم د
نفي احساس وینو نو دا بنیادی طور باندې دا زمونږ غیر چاپیره زمونږ د وجه نه پیدا شوی دی زمونږ افعال مونږ په دې باندې مجبور کی او بیا مونږ هم په دې باندې مجبوري چې مونږ خپل نتایج وینو کوم چې زمونږ د خپل لاسه مونږ سرزد کړي وي بهر حال خبره اترې رواني وي په دې ورک شاپ کې ډیفرنٹ پارټیسپینټس دي پارټیسپینټ سټوډنټس نه دي بلکې هغه اساتذه کرام دي چې هغه لګیا دي په یونیورسيټو کې سبق کوي او بنیادی طور باندې پروفیسور صاحب دغه شان دي نور چې کوم اساتذه کرام دي هغه باقاعده د دې لپاره په خپل سټډي کوي او بیا هغه مطالعه د هغه سره شیر کوي او دا شانته د یو بل سره د ډیټا شیرینګ یا د کانټینټ شیرینګ په ذریعہ باندې دا ټوله سلسله تر سره کیږي د ورک شاپ مقصد دا وي هغه سيزونه چې کوم د روزانه په بنیاد باندې مونږ کو هغه کې لګ نور حواله راشي پای کې کسه کمې پیدا شوي وي نو دغه د خاتمه د لپاره کار وشي خبره اترې کو مونږ سره اوس جی جناب څنګه چې مونږه خبره اترو کې پروفیسور صاحب سره په دې حواله باندې مونږه خبرو کا چې ورک شاپ چې کم دی بنیادی طور باندې په دې بنیاد دی هغه امور چې د روزانه په بنیاد باندې اساتذه کرام تر سره کوي هغه کې یاد دهانی ورته وشي د وخت کې مونږ سره عائشه سمرین میډم موجوده ده دوی د فزکس لیکچرر دی بنیادی طور باندې په دې ورک شاپ کې ظاهره خبره د موجود دی دا تقریبا 6 ورځې پورې دا سلسله به جاری وي نو په دې کې دوی سس د کوي بنیادی طور باندې سد دوی هغه چې کوم د ورک شاپ دوران د دې کړی دي پای باندې ور سره خبرې کوم میډم ډیره مهرباني مونږ ته د وخت را کولو ظاهر خبره ده چې فزکس چې کوم دی دا هم یو چیلنجینګ سبجیکټ دی او اوس د ټیکنالوژي دراتلو نه پس نور هم زیات چیلنجینګ شو دا راته وایي چې د ورک شاپ کې کومه دا سلسله شروع ده نو په دې کې تاسو د 10 دکړې دا عمل چې کوم دی نو کم سيزونه داسې دي چې هغه تاسو وایي چې د سره کیپاسټي بلډینګ کې زمونږه فائدہ وشو او دا پکې ډیر ښه دي تھینک یو ویری مچ تاسو مونږ ډیر مشکور یو چې تاسو راغلی او زمونږ خپل اوپینین واخیستو دا ورکشاپ یقینا چې ډیر زیات فایدمن پدې دی چې د کې ریسرچ ان ډیولپمنٹ او نوې چې کوم اي آی ټولز راغلي دي او کوم کریکولم اکارډینګ ټو د نیو ټولز چې ډیزاین کول دي د مطابق موږ ته طریقې سره ډیفرنٹ ریسورس پرسنز راځي او موږ ته خاص ذکر راکړي او یقینا چې دا څومره ذکر موږ په دې ټریننګ کې وکړله دا به ان شاء الله موږ خپل کلاس رومز ته او ډپارټمنټس ته کریکولم او ټیچینګ په مد کې به دا موږ وړاندې کوو او د به موږ فردر خپل کوالټي امپروف کوو په دې کې بالکل صحیح ده میډم دا راته وایي چې عمومي طور باندې اوس لګیا د ټیکنالوژي ډیر په تیزی سره روانه ده په هر یو سیس کې انوالو کیږي نو تاسو څه ګڼئ چې وخت سره سره اوس دا 13 چې کم 10 کال دي یا 15 کال دي په دې کې څومره امپروومنټ شو څومره بدلو رالو او هغه څومره چیلنجینګ دی د ټیچرز لپاره په دې کې خو د اي آی د وجه نه چې څومره ټولز رالو د یقینا ډیر غټ چینج راوستي دي زبدي ته ریولوشن ټکه استعمال کما او دا د ټیچر د لپاره یقینا چې چیلنجینګ دی په دې چې کوم اسایمنټس یا ایگزامز یا اکټیویټیز چې موږ سټوډنټس ته اساین کو نو اي آی په شکل کې هغه سولوشن چې دی هغه اویلیبل وي نو دا اوس دا اي آی سولوشن د اي آی په شکل کې چې کوم دا دی الریډي سولوشنز اویلیبل وي دا سټوډنټس کې څنګه مونږه یوټیلایز کو چې هغه کریټیکل تھینکینګ هم کمپرومایز نشي او اي آی زده کړه هم مونږه افیکټیو طریقې سره لکه اي آی پلیټفارمز چې د افیکټیو طریقې سره یوټیلایز شي دا د دې پلیټفارم د دې ورکشاپ د ټریننګ چې دا ډېر خاص یو چیلنج دی چې هغه موږ سره د دې په سولوشنز باندې او د په یوټیلایزیشن باندې خبره کوي او دا ډېر افیکټیو دی موږ لپاره د مت کې بالکل صحیح ده تاسو څه غنئ چې دی وخت کې فزکس ډپارټمنټ چې کم افرادي قوت تیاری مارکیټ سره هماهنګي د لپاره څومره ښه بنیاد ورته ورکړی کیږي او په دې حواله باندې وړاندې نه څومره دغه شعور بیداریږي چې هغه د مارکیټ سره هماهنګي او مارکیټ کې د هغه ضرورت څومره حد پورې سوا دی او د دې سبجیکټ کم داسې اړخونه دي چې اغاز د کول خامخا ضروری دي چې هغه بیا متعلقه چې کم جاب دی یا متعلقه کم ذمہواری دي د عہده هغه پکې په بهتره طریقه باندې تر سره کې کم باندې شغی تعینات کیږي زمونږ ډپارټمنټ کې زیاتره چې کوم ریسرچ زمونږ پروفیسوران چې دي هغه ورکوي هغه مټیریل ریلیټډ ریسرچ دی چاهے هغه انرژي سایډ باندې ده چاهے هغه په هیلث یا انوایرنمنټل سایډ باندې ده نو زمونږ ماشومان چې دي هغه په دې کې په لیب وایز لیب کې هم ښه زده کړه وکړي ځکه چې موږ سره مټیریل ریسرچ لیبارټري داسې سولر لیبارټري دا انوایرنمنټل دا موږ سره مختلف لیبارټران دي چې هلته کې زمونږ ماشومان چې دي هغه هینډ آن سکلز ورته وایي چې هغه زده کوي ورکې نو په مختلف ملکونو کې او په مختلف ځایونو کې د انډسټري نه ونیسه تر د یونیورسټیز پورې په مختلف پیشو کې چې دا هغه خپل سرویسز ورکوي او دې نه علاوه اوس مونږ زمونږ چیرپرسن چې
چې دا میډم انیسه صاحبه هغه لګیا د هغه یو ورکشاپ اکټیویټ کوي چې په هغې کې به مونږ خاص کر انډر ګریډ سټوډنټس چې کوم وي وړوکي ټولز شو د الکترانکس والا یا سرکټینګ ټولز شو دغه مونږ ورکېږه کوو هغه لګیا د مټیریلایز کوي او هوپفلی هغه به یو څو منث کې چې دا روان شي نو دې سره به زمونږ سټوډنټس نور هم نه صرف تھیوریټیکل اسپیکټ سره بلکې په هینډ آن سکلز چې کوم مونږ ورته وایو دا به هغوی نور هم انهانس شي او دا به زمونږ ډپارټمنټ دپاره بلکې د پوره پښتونخوا ماشومانو دپاره به دا یو ډېره ښه سټیپ وي. بالکل صحیح ده. کله چې مونږ د فزکس ډپارټمنټ خبره کوو نو بنیادي طور باندې دا چې کوم د سټوډنټس اورینټیشن دی په خاصه توګه چې کله مونږ د جنډر خبره کوو نو د کم جنډر دپاره دا یو ډېر ښه سوټیبل سبجیکټ دی او دې وخت کې رجحان څه دی شرح څه ده د سټوډنټس چې میل سټوډنټس فزکس طرف ته زیات را روان دي که فیمیل؟ مخکې داسې وه سر چې موږ سره به جینکیانې کمې راتلې او هلکان به ډېر وو هغې وجه به دا وه چې پری انجینیرینګ یا میتھس چې کوم یو کمپلسري سبجیکټ و چې هغه به ایلیجیبلیټي کرایټیریا کې میټ کېدله چونکې اوورال انفارچونیټلی په ایف سی لیول باندې پری انجینیرینګ یا میتھس سبجیکټ چې دی هغې ته کم هغه ملویږي ویټیج ملویږي او خلک د میډیکل رجحان چې دی یا هغه وایي چې مونږ لایټ ساینسز طرف ته لاړ شو نو د هغې د لاسه هغه پری میډیکل ډیر آپټ کوي نو اوورال چې څومره هم یونیورسټیز دي د میتھس ډپارټمنټ نه واخله تر د انجینیرینګ یونیورسټیز پورې ایون انکلوډینګ فزکس ډپارټمنټ هغوی دا ایلیجیبلیټي ختمه کړله چې میتھس چې دی هغه کمپلسري سبجیکټ نه دی نو پری میډیکل ماشومان هم راتلی شي نو تاسو ته پته ده چې پری میډیکل کې زیات تر بیا جینکیانې راځي نو اوس موږ سره پکچر ادروایز شوی دی یعنی اوس زموږ سره جینکیانې ډېرې وي ایز کمپیر ټو هلکان نو موږ سره دا جنډر بیسډ سبجیکټ نه دی زمیم چې فزکس چې دی دې کې چې څومره برخه هلکان اخلي عمره په هغې نه ډبل بلکې جینکیانو ته اخیستل پکار دي ځکه چې موږ پاپولیشن زیات تر حصه چې د هغه جینکیانې یعنی ښځې خواتین دي نو دا دې کې چې جینکیانې وي او دې کې چې زموږ سره ماشومان هلکان وي ماشومانې جینکیانې د موږ دپاره ایز ا سوسایټي یو هیلدي سمټم دی چې ښه سروسز په خپل فیلډس کې د هاسپیټل د انډسټري نه ونیسه مختلف شعبې پیشو کې فزکس داسې یو سبجیکټ دی چې دا هر ځای کې تقریبا چې دی کیږي یوز کیږي. بالکل صحیح ده. ظاهره خبره ده چې مخکې د تعلیمي نظام تر مخه بی اے بی ایس سی او ایم ایم ایس سی والا نظام اوس بی ایس او ایم ایس سلسله پیل شوې ده نو تاسو څه ګڼئ چې دې تاسو ته څه چیلنجز را مخامخ که او آیا ګلوبلي د دې ضرورت وو او آیا مونږ دې ته تیار وو او مونږ په دې باندې هماغه شانتې عمل درآمد وکړو څنګه چې په دنیا کوي او هماغه شانتې زمونږ د دې فزکس متعلق چې کوم مین سبجیکټ کې بی اے سکول وي نو د هغې مختلف شاخونه جوړ کړی شو که نه هغه شانتې مطلب دا دی چې تیاری نه وه شوې چې هغې باندې یو دم دا راغلی تاسو څومره یعنی خپل ایکسپیرینس هم څه دی؟ دا خو تاسو ډېر زیات یو ښه ویلډ سوال وکړو او د دې جواب به زه تاسو ته پاکستان او بیا سپیسیفیکلی زموږ پښتونخوا خاوره چې د دې په مد کې وکړمه چې انفارچونیټلی پالیسی میکرز چې دي زه به دا ووایم چې یونیورسټیز سره سرحده پورې ریسورسز وو لکه زه به د خپل پېښور یونیورسټي مثال درکړمه چې دې کې ریسورسز وو یا دې کې هیومن ریسورسز هم وو او لیب اکارډنګلی ریسورسز هم شته خو انفارچونیټلی د کالجز کې چې کوم بی ایس سسټم سٹارټ شو په د پښتونخوا په کالجز کې یا اوورال پاکستان کې د کوالټي ډیره زیاته خراب کړه ان ایون ایگزامینیشن الته کې تیاری نه و او د بی ایس په سٹارټ کو هغه د واجب نه اوورال د یونیورسيټیز چې کوم بی ایس پروګرام دی هغه کمپرمایز شو چې مونږ بیا سټوډنټس چې دی هغه میرټ دومره نه پکې فالو کیږي او خاص سټوډنټس چې هغه د فاینانشل انفلیشن د وجه نه یا بل وجه نه هغه خپل کورونو سره جوخت کالجونو کې ایډمیشنز واخلي نو هغه پېښور یونیورسيټي چونکې فاینانشل ګرجز یا وټ ایور څه هم یو روان دی بحران روان دی مالی د پېښور یونیورسيټي سره یا نور یونیورسيټیانو سره نو موږ ته ښه ماشومان چې هغه کې موږ نه لکه اوورال هغه چې کوم ماشوم راتلل غواړي خو د غربت ته لاسه هغه یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته کې سیسټم نه دی ډیولپ شوی لکه کالج خبره کومه نو د یونیورسيټي چې کوم ځای کې د سیسټم میچور دی نه پاتې شي نو دا یو ډېره انفارچونیټ خبره ده نو زه چې په دې باندې د پالیسی میکرز ته موږ دا ریکویسټ کولی شو چې لکه دا شی بیا ریوایز کیدی او
خپل کوالټي هایر ایجوکیشن چې کوم دی ګلوبلی ډېر زیات زمونږ پاکستان هایر ایجوکیشن ډیکلاین کیږي او افیکټ شوی دی ایوریبډي نو دیٹ او په دې باندې ښه طریقې سره چې دا په دې باندې as soon as possible ورک اوټ وکړلی شي. بالکل صحیح ده. یقینا چې ډیره ښکلې او بهترینه خبره تاسو کا خبره اترې به زمونږ رواني وي کیمپس ډایري کې او دماغ لو هغې نه پس واپس راځو مونږ سره اوسئ. جی جناب د مینه پس یو واري بیا هرکلی پروګرام د کیمپس ډایري او زم خسته رحمان په پیښور یونیورسيټي کې موجود یو او د دې ورکشاپ متعلق مونږ په ډیټیل کې د دمین وړاندې خبرو کا څنګه چې مونږ د اوس د پارټیسپینټس خبره کوو نو د پارټیسپینټس بنیادی طور باندې اخ اساتذه کرام دي چې وخت په وخت باندې د زمونږ طلبه او طالبات په لوی پیمانه باندې مستفید کیږي. څنګه چې مونږ د فزکس متعلقه فیکلټي ممبر سره خبرو کوم دغه شانتي اوس مونږ سره هم په دې ورکشاپ کې شریک د پیښور یونیورسيټي د پیس اینڈ کنفلکټ سټډیز یو لیکچرر یا فیکلټي ممبر مونږ سره موجود دي. ایبر سره خپل تعارف کوي او یقینا په دې حواله به سره خبره اترې کوو او زموږ کوشش به دا وي چې بنیادی طور باندې په هر هغه اړخ باندې خبرو شي. موږ خو چونکې ظاهره خبره ده په دې پروګرام کې ځانګړې توګه باندې د پیس اینډ کنفلکټ سټډیز چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې متعلق یو بهترین پروفایل تاسو ته وړاندې کړی وم دی. سر چونکې ظاهره خبره ده ستاسو د کار نه د نوم نه موږ واقف یو خو زه دا وایم چې یو انسان خپل انټروډکشن په خپله کوي نو زموږ سټوډنټس سره خو الریډي په زرګونو خلک به تاسو پیژني هم خو زه دا وایم چې تاسو ورسره د خپل کار زیار او بنیادي طور باندې چې کوم ستاسو امور دي یا په کومو ځایونو کې تاسو په عهدو باندې فایز پاتې شوي د هغې متعلق ورته وي نوم را سره شریک کړي او خپل کار او زیار را سره شریک کړي. ډېره مهرباني خسته رحمان صاحب. زما نام چې دا ډاکټر محمد اسفندیار مروت ده. ما پی ایچ ډي چې دا پیس اینڈ کنفلکټ سټډیز پېښور یونیورسيټي نه کړې ده. پېښور یونیورسيټي پیس اینڈ کنفلکټ سټډیز چې کله جوړ شو نو موږ د دې بالکل د پاینیر تاسو چې ورته ویلی شي هغه فیکلټي وو. جمیل صاحب چې دا زموږ ډایرکټر وو فاونډینګ ډایرکټر چې تاسو ورته ویلی شي نو سټارټ نه بالکل دا ډپارټمنټ لکه څنګه تاسو کور جوړوئ نو بالکل دا سټارټ نه دا ډپارټمنټ چې دا موږ جوړ کړی ده. انیشلی یو بیسمنټ و نو هغه لږ ډېر موږ ډیولپ کړو هغې نه پس الحمدلله ډېر کوشله بلډینګ زموږ جوړ څه تاسو خو الریډي وزټ کړی ده. پیس اینډ کنفلکټ سټډیز چې دا یا دا ډسپلن چې دا ډېر زیات امپورټنټ ده ځکه چې تاسو ته په خپله پته ده زموږ معاشره چې ده هغې چې دا برداشت چې ده هغه ډېره زیاته کمی ده. هغې نه علاوه معمولي خبرې چې دي هغې باندې جګړې کېږي او هغه جګړې چې دي بیا ډېر غټ لیول ته ځي. نو موږ چې کوم ډپارټمنټ ته پیس اینډ کنفلکټ سټډیز موږ سبق هم د دی وایو تربیت هم دی ورکو چې دا اختلاف رائے چې دا یو ضروری شاید ده که دا اختلاف رائے نه نو بیا شاید موږ معاشره چې دا ډیولپمنٹ طرف ته هم نسی لاړه خو دا اختلاف رائے چې دا به موږ ډېر په بهتر طریقې باندې کوو یو بل به اورو یو بل به برداشت کوو ځکه چې که تاسو ډیولپمنٹ وګورئ که تاسو پراسپیرټي وګورئ که تاسو پرمختګ وګورئ نو دې کې ده چې موږ د هر یو چا خبره واورو خو دې کې مهم او ټولو نه امپورټنټ څیز دا دی چې هغه موږ برداشت سره واورو او یو بل موږ برداشت دا چې تاسو کومه زاویه بیان کړه چې تنازع د حل دپاره ناستې ضروري دي داسې قسم له ناستې چې په هغې کې خلک خود احتسابي هم کوي زده کړه هم کوي نو دا چې کوم دی دا ورکشاپ په دې کانټینټ باندې هم را سره خبرو کوي او تاسو چې ورته په خپل انګل په خپل نظر باندې ګوري نو څومره اهمیت لري په دې معاشره کې په خاصه توګه د فیکلټي ممبرز دپاره. جی د تاسو په وساطت باندې خو به زه دا خبرم کوم چې دا خو په کار ده چې هر کال کېږي د ټیچرز دپاره اوس هم دا ډېر زیات مفید ده خو چونکې دا بالکل د انیشلی چې کوم فیکلټي ممبرز راغلي وي هغه دپاره په کار ده. موږ سره دلته داسې فیکلټي ممبرز هم سته دي چې هغوی 15 ایئرز الریډي سرف کړی ده نو دا بالکل چې سټارټ فیکلټي ممبرز وي هغه دپاره په کار ده. پهله خبر دا زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې ایچ ای سی ته هم ریکویسټ کوم چې کایندلی داسې قسم ټریننګز چې دي دا ډېر زیات ضروري دي خاص کر د ټیچرز یا د فیکلټي ډیولپمنٹ دپاره. دومه خبر دا ده چې په دې ټریننګ چې موږ ملټیپل سیزونه وکتل لکه کرکلم به څرنګه ډیولپ کوي سټوډنټ اسسمنټس به څرنګه کوي پرټیکولرلی اے آئی دور ده نو اے آئی نه کوم چیلنجز دي اے آئی ایز ا ټول به موږ
چرنګ فردر ډیولپ کو چرنګ به یوز کو سټوډنټس ته به چرنګ شو چې دا خپل ریسرچ په دې باندې وکي اینڈ اگین ایتھیکل یوز به شو چې کومج ای آی یوز کو ها نو اب موږ منشن کو چې یاره دا پیپر یا دا چپټر چې دا ما په ای آی باندې لیکل دا as far as the peace and conflict studies is concerned چې موږ د peace and conflict studies خبره کو نو دا ورکشاپ په خپل باندې دا ځکه چې په دې چې د بایولوژي شته د کیمستري وال کس ته دا چې د peace and conflict ته دا د چې د فزکس ته دا د چې د اسلامیات ته دا نو د هر چا پوینټ اف ویو چې دا عدالت اوریدل سي د هر چا ډیفرنٹ پوینټ اف ویوز وي ضروري نه چې یو وي نو هغه باندې مونږه ټالرنټلی اورو بیا چې د یو کنکلوژن ته ضروري نه چې ما د هر چا سره په یو پوینټ باندې هغه وی هغه سره زه اګری کېږم خو موږ کا ډیس اګری کوم نو هغه ډیر پر ریسپیکټفل طریقې باندې کو نو آیا داسې قسم ورکشاپ چې دی یو خو د فیکلټي ډیولپمنٹ لپاره ډیر زیات ضروری دي که تاسو د پیس اینڈ کانفلکټ سټډیز پرسپیکټیو نو ګوري نو اگین ډیفرنٹ د ډپارټمنټس یا د ډیفرنٹ سوچ خلک چې دی هغه راغونډ کړي دي دلته او هغه چې دی هغه رائے پته کوي مسائل څه دي ایشوز څه دي سټوډنټ ایشوز څه دي ټیچرز ته څه ایشوز راځي ګریډینګ به څنګه کوي میتھډالوجي به څنګه یوز کوي لیکچر به څنګه ورکوي نو دا سيزونه خاص کر د یونیورسيټي ټیچرز د پاره چې دي دا ډیر زیات ضروری دي جی جناب دی وخت را سره دلته کې په پیښور یونیورسيټي کې چونکې د نن مختلف کالجز عموم دي او غيوم لګیا د خپل برخه کار کوي میرمن مسکا میډم را سره موجوده د دیوم دا ورکشاپ اټینډ کو یقینا چې په بهتره طریقه باندې دوی لګیا دي خپل برخه کار خو کوي د درس او تدریس شوبې سره منسلک دي خدا اساتذه کرام بنیادی طور باندې خپل کیپاسټي بلډ کولو د پاره یا خپل چې کوم د کار توان دی هغه سیوا کولو د پاره لګیا دي د ورکشاپس کې خپل برخه کردار ادا کوي میرمن مسکا میډم ډیره مهرباني لومبه خو تاسو نوم ډیر زیات خولې دی ځکه زبردست زمونږ د پښتنو نوم دی نو په دې حواله راته وایي او تاسو اول را سره خپل تعارف وکړي چې میرمن مسکا میډم چې کوم دی په کم عہدو باندې کار کړی دی کم ځای کې تاسو خپل تعلیم ترلاسه کړی دی په دې حواله لګ راته وایي زما نوم میرمن مسکا دی ما پی ایچ ډي کړی د چاینا یونیورسيټي اف ساينس او ټیکنالوژي ان چاینا او زه کرنټلی چې کوم دی جنا کالج کې ایز ا لیکچر ان کیمستري رول خپل ادا کوم او نن سبا چې کوم موږ دا ټریننګ ورکشاپ ته کې اټینډ کوو بالکل صحیح ده میډم دا راته وایي چې بنیادی طور باندې تاسو د ورکشاپ کې کم داسې اهم نکات دي چې هغه تاسو لید چې او دا زموږ د کیپاسټي بلډینګ لپاره ډیر خو په دې ورکشاپ کې موږ ته پارټیکولرلی ماته چې کوم ډېری سوزونه زده کړې ته ملو شو لومبې خبر خدا چې ټیچینګ چې کوم دی هغه یو سیو لیکچر ورکول نه دي بلکې دا یو پیشه ده چې هغې سره اخلاقي او معاشرتي ذمہداري تړلې دي او ټول اهم خبره ده چې موږ همیشه چې کوم دی د سټوډنټس د ذهني صحت باره کې سوچ کوو موږ چېرې د استاد د ذهني حالت باره کې سوچ نه کوو نو دې کې دا موږ زده کړه چې استاد چې کوم دی هغه خپل ذهني صحت خیال ساتي زبردست ځکه چې یو ستړی استاد چې کوم دی چېرته نه چا مدد نشي کولی بالکل صحیح دې نه علاوه نور څه د اکیډمیک سره ریلیټډ اے آی اسسمنټ مایکرو ټیچینګ او داسې ریسرچ او کریکولم پلانینګ باره کې موږ ډېر زده کړه بالکل صحیح یقینا چې دا ډېر دوه اهم نکات او د ټول نه اهم نقطه چې کوم دی په دې کې عمده ده چې تاسو دا ویلي چې بنیادی طور باندې د استاد ذهني صحت ته کتل دي بدني صحت ته کتل دي د هغه انټرست ته کتل دي د هغې په بنیاد باندې تاسو څه ګڼئ میډم چې د کیمسټري چې کوم دا مضمون دی نو دا په دې کې د میل یا د فیمیل سره تړل یعنی د جنس په بنیاد باندې د تقسیم کېدی شي که موږ دا وایو چې یار دا د دې خلکو رجحان ورته سوی یعنی جنکو رجحان پکې سوا دی د هلکانو رجحان سوا دی یا جاب اپورچونیټیز چې کوم دی هغه د داسې نوعیت راځي چې سړو ته اساني یا جنکو ته که نه داسې پکې ډفرینشیټ کېږي نه او څومره شرح ده چې دې سبجیکټ طرف ته ستاسو په نظر کې چې کوم ستاسو تجربه ده په عالمي کچ باندې چونکې تاسو سبق ویلی دی نو په عالمي کچ باندې څه ده په پاکستان کې دننه ستاسو د تجربې مطابق ضروري نه چې اکوریټ ډیټا تاسو وایي کیمستري یو داسې سبجیکټ دی چې داسې لکه ساینس داسې سبجیکټ دی چې هغه ټول لایف سره تړلی دی او چونکې لایف د هر انسان ضرورت دی لکه کوی هغه فیمیل دی او که میل دی نو دا ټول لپاره دې زده کړه چې کوم دی اهم ده او زه خو چونکې یو فیمیل کالج کې ټیچینګ کوم نو دلته کې زما ډیلینګ چې کوم دی پارټیکولر فیمیل سره دی نو دلته اف ایس سی لیول باندې کیمسټري چې کوم ده هغه ټول سبجیکټ لپاره equally important ده لکه میډیکل ته ځي کو انجینرینګ ته ځي کو نو فیلډس ته ځي نو دې کې دلته کې ټول بیسیک دغه چې کوم دی هغې فاونډیشن دلته کې جوړیږي بالکل صحیح او میډم دا هم راته ووایي چې زموږ د څومره ټیچر دی ظاهره خبره ده تاسو هم د لرې پرتې علاقې سره تعلق ساتي ګلوبلي ستاسو ایکسپیرینس شو تاسو څه ګڼئ چې د استاد دپاره د یو فیکلټي ممبر دپاره کمیونیکیشن سکل څومره ضروري دي چې هغه کله ډیلیور کوي خپل علم خپل نالج نور سټوډنټ سره نو دا څومره بنیادي اهمیت لري
لري په دې کې؟ د کمیونیکیشن سکیل ډیر زیات اهم رول دی ځکه چې د یو انسان کمیونیکیشن سکیل ښه نه وي نو هغه بل سره خپل میسج کنوي کولی نشي. نو دې لپاره د کمیونیکیشن سکیل چې کوم دی د ډیفرنٹ اسپیکټ ته لرن کولی شي. لایک څوک ستا خبره نشي پوهېدی نو ته ورته خپل انداز بیان کړه. بالکل صحیح. لکه په اردو کې ورته بیان کړه، پښتو کې بیان کړه، انګلیش کې بیان کړه. د دې لپاره بیا په هغې لپاره چې کوم دی فردر ساينس ټیچنګ لپاره چې کوم دی هغه ته انالایز کړه، هغه پریکټیکل لایف سره ایگزامپل ورکړه. نو دې لپاره کمیونیکیشن سکیل ښه کېدل ډېر ضروري دی. بالکل صحیح ده. ډېره زیاته مهرباني میډم چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت راکو. یقینا زموږ چې څومره هم اورېدونکي او کتونکي دي او په خاصه توګه د جنا کالج چې کوم څومره هم سټوډنټس دي نو ظاهره خبره د میډم د کار او زیار نه به واقف هم وي. او په دې کې زه تاسو ته دا خبر وکړم چې کمیونیکیشن صرف د دې نوم نه دی چې تاسو خبره وکړئ بلکې د تصویر په ذریعه باندې هم کمیونیکیشن کیږي، د لاسونو په ذریعه باندې هم کمیونیکیشن کیږي، د سترګو په ذریعه باندې هم کمیونیکیشن کیږي. او بیا مونږه څنګه چې میډم پکې د لینګویج خبره وکړه چې بنیادي طور باندې ژبه چې کوم دی دا یو ډېر لوی اهمیت لري. نو د هغې متعلقه توکي لفظونه ځان سره ذخیره کول، بیا د هغې نه جملې جوړول او په صحیح انداز کې او په صحیح پیمانه باندې هغه ډیلیور کول یقینا چې دا د وخت هم ضرورت دي. بهرحال خبرې اترې به کوو، یو دماغ لو، هغې نه پس واپس راځو. مونږ سره اوسئ. جی جناب، یو وارې بیا هرکلی د دمې نه پس پروګرام د کیمپس ډایري او زه یم ښایسته رحمان په دې ورکشاپ کې مونږ موجود یو چې کوم د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه د فیکلټي ممبرز دپاره را جوړ شوی دی. ډاکټر صاحب را سره موجود دی. په اسلامیات ډپارټمنټ کې دوی خپل خدمات ترسره کوي. خو ظاهره خبره ده چې ډېر خلک به د دې د نوم نه د دې د کار نه واقف یي تاسو ټول. خو زه وایم چې چونکې هر انسان خپل تعارف پخپله کوي نو مختلف ډایمنشنز باندې مختلفو ځایونو کې هغوی خپل خدمات ترسره کړي. نو ډاکټر صاحب زه وایم چې تاسو زموږ اورېدونکو او کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد نواز دی او زه په دې اوسني وخت کې د ډپارټمنټ اف اسلامیات د هغې هیډ یم او زه په هغه ځای کې د سربراهۍ په طور باندې هلته کردار ادا کوم. او دا د ستاسو مخامخ دلته موږ د ټریننګ کې دا موږ شریک یو او ډیر کافي استفاده موږ د دې نه وکړه. دا زما لنډ تعارف دی. بالکل صحیح. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. یقینا چې ستاسو کار او زیار نه دنیا به واقف وي او ظاهره خبره ده په دې حواله باندې چې تاسو د اسلامیات ډپارټمنټ دغه کومه څهره ده د قافلې د مشر په حیث تاسو لګیا د خپل خدمات ترسره کوئ. ډاکټر صاحب دلته کې دا خبره په خاصه توګه کوو چې چونکې داسې قسم له ورکشاپ کیپاسټي بلډینګ ورکشاپ چې په هغې کې د کار توان سیوا کولو دپاره هایر ایجوکیشن کمیشن یو هڅه کوي او دې نه علاوه نور متعلقه باډیز دا څومره امپورټنس لري په حیث د اسلامیات ډپارټمنټ د یو مشر یا چې کوم د هغې سره تعلق لرونکي د فیکلټي ممبر په حیث باندې تاسو څه ګڼئ چې دې کې کوم داسې نکات وو چې تاسو ورته په خپله زاویه باندې وکتو چې تاسو دا وایي چې او دا د اسلامیات چونکې اوس بي ایس سیستم دی نو په هغې کې چې کوم دی هغه طلبه او طالباتو دپاره دا اهم دي او لیکچررز چې کوم دي تاسو به ظاهره خبره د خپل فیکلټي ممبر سره دا مخکې بیا فردر شیر کوئ نو کوم نکات داسې دي چې تاسو ذکر کول غواړئ چې یاره جي دا داسې زونه امپورټنس پکې وو او دا ما دپاره نویم وو اهم مو یا که زاړه مو خو ماته ریمایند شو. د دې ټریننګ بنیادی فایده اسې خو ډېر موضوعات موږ په دې ټریننګ کې د دې یو میاشتې په دې ټریننګ کې موږ هغه ټچ کړل او موږ د هغې نه تقریبا په هره موضوع کې موږ استفاده وکړه خو خصوصا په اسلامي علومو کې د کوم څیز چې هغه موږ ته ډېره زیاته فایده کیږي نو هغه ده چونکې وخت د ټیکنالوژي دور دی او بیا اوس په دې اوسني وخت کې مصنوعي ذهانت چې په پښتو کې ورته بعضې خلک مصنوعي ځیرکتیا وایي دا راغلې ده نو داسې خو په هر فن کې او په هر علم کې هغه د هغه علم هغه بنیادونه هغه د دې د وجې نه هغه تبدیل شوي دي نو بیا خصوصا په علوم اسلامیه کې د ټیکنالوژي په مد کې یو انسان څنګه د دې نه استفاده کولی شي او بیا خصوصا د مصنوعي ذهانت د هغې په زیر استعمال د هغې په استعمالولو سره انسان د قرآن نه د حدیث نه دارنګې د فقه نه د عربۍ د ګرامر نه د عربۍ د ژبې نه او دا څیزونه انسان ته څنګه آسان شي نو دلته په دې ټریننګ کې یو خو د ټیکنالوژي د هغې د استعمال د آرټیفیشل انټیلیجنس د هغې په استعمال باندې بیا په هر علم کې په هر فن کې نو په دې کې ورکشاپ کې مثلا د هر یو میدان نه د هر یو فیلډ نه پکې خلک موجود دي ساینسز والا هغې ته په خپل نظر باندې ګوري
کم چې د سوشل ساينسز والا دي هغې د هغې نه خپله استفاده کوي او موږ په دې ضمن کې د علوم اسلامیه په مد کې موږ د ریسرچ دپاره کم د هغې نه موږ استفاده کولی شو نو موږ ته دغې حوالې سره کافي یو فایده کوي. بله دا یو بله موضوع چې هغه موږ په دې کې بالخصوص چې کله ځکه زمونږ په دې معاشره کې موږ چې په هر لیول باندې ګورو کاغه پرایمري لیول دی کاغه به د انټر لیول دی او کاغه د اعلی تعلیم هغه لیول دی نو په دې کې موږ ته بنیادی شی چې هغه زمونږ په تعلیمي ادارو کې هغه ډیر کار ورکوي نو هغه زمونږ د نصاب جوړول دي د کریکولم جوړول دي. زمونږ په ملک کې دغه شاید چې دا یو کمزورتیا ده. هایر ایجوکیشن کمیشن اوس د دې لپاره چې دا کومه اداره جوړه ده او د پېښور یونیورسيټي د CHRCD سره چې کوم ناهي ده نیشنل اکیډمي آف هایر ایجوکیشن د دې په اشتراک باندې چې دا کوم پروګرام دی نو د ناهي د نیشنل اکیډمي آف هایر ایجوکیشن د هغې کار په ټول ملک کې په اعلی تعلیمي ادارو کې په یونیورسيټي کې په جامعاتو کې کار دا دی چې د دې اصل کې فوکس په دریو سیزونو باندې دی. یو دا چې دی په کم چې د ایجوکیشن کوالټي ده چې هغه امپروف کی هغه مخکې کی بل ریسرچ او تحقیق دا په مخکې باندې بوزي او ورسره دا چې یونیورسيټي او جامعات پای کې گورننس او به د هغې اثرات په معاشره کې هغه څنګه راشي نو د دې بنیادی سوچ په دې باندې دا دی. د هغې حوالې سره د ناهي بنیادي او کردار هغه په کریکولم کې هم دی چې موږ نصاب داسې جوړ کړو چې هغه زموږ د اوسني دور هغه تقاضي پوره کوي او بل دا چې په نصاب کې ځکه نصاب جوړوي او استادان یې جوړوي نو چې استادان پای کې کمې کمې خبرې داسې مد نظر او ځان ته مخې ته وساتي چې د هغې د وجې نه هغه د معاشري هغه تقاضي هم پوره شي او بل دا چې زموږ د معاشره د دې اوسني وخت چې کومه منډه ده او د هغې چې کوم هغه رفتار دی د دنیا سره هغه قدم په قدم باندې هغه لاړه شي. جی جناب نو دغه سلسله دوامداره ده. د وخت کې را سره بل یو فیکلټي ممبر د پېښور یونیورسيټي موجود دی په دې ورکشاپ کې دیو ممبر خاخلی تاسو را سره خپل سر پوره تعارف وکړئ زموږ چې څومره اوریدونکي او کتونکي دي او زه دا وایم چې هغوی هم خبر شي ستاسو د کار او زیار نه ستاسو نوم او په کوم عهدو باندې تاسو تعینات پاتې شوي یې. السلام علیکم ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو رالی او زموږ د چې کوم ټریننګ دی هغه د خلکو سره شیر کوئ او خلکو ته د باره کې چې د اویرنس ورکوي. زما نوم اسرائیل دی او زه په انسټیټیوټ اف هیلث ساینسز کې ایز لیکچرر کار کوم. د نه مخکې چې دی زه په یونیورسيټي کالج فار بوایز کې ایز لیکچرر ما کار کوم او ایز کوارډینیټر اوس مې ټرانسفر چې دی د انسټیټیوټ اف هیلث ساینسز ته شوی هلته خپل سروسز ورکوم. بالکل صحیح ده. یقینا چې انسټیټیوټ اف هیلث ساینسز باندې مونږ یو پوره پروفایل پروګرام کړی پای کې اسرائیل صاحب مونږ سره موجود مو سابقه اپیسوډز کې به تاسو ته یاد هم وي. سر دا راته وایي چې چونکې دا ورکشاپ چونکې ظاهره خبره ده پکې د پوره یونیورسيټي فیکلټي ممبرز موجود دي تاسو پکې کومې اهمې نقطې ولیدي چې هغه د الایډ هیلث ساینسز دپاره چې کوم دی ضروري دي او تاسو دا ګڼئ چې د فیکلټي ممبر یعنی ستاسو چې کومه کیپاسټي دا په بلډ شي او تاسو به بیا د خپل نور فیکلټي ممبر سره دا شیر کړئ او هغې استفاده به بیا طلبه او طالباتو ته رسي. جی دا ټریننګ چې د ډېر انتهایی اهم و زموږ د پاره او موږ پکې ډېر لرننګ وکړو. هغه کې یو د آرټیفیشل انټیلیجنس نن سبا که تاسو وګورئ نو سټوډنټ چې د آرټیفیشل انټیلیجنس سایټ ته ډېر تللی دي خو دې ټریننګ کې موږ دا یاد کړل چې آرټیفیشل انټیلیجنس به تاسو څنګه په یو کارآمد طریقه باندې چې د خپل اکیډمیک پرپز لپاره یوز کولی شئ چې پای کې داسې دي چې تاسو کوم پرامپټ ورکوئ تاسو کوم آرډرز چې دی لکه AI ته ورکوئ نو هغه به داسې وي چې هغه به پوره په ډیټیل سره په تفصیل سره به نو د هغه نه پس چې دی لکه تاسو بیا دا AI ټولز چې دی لکه مختلف AI ټولز لکه جیمینی شو یا چیټ GPT شو دا به تاسو د خپل اکیډمیک پرپز لپاره یوز کولی شئ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې دې وخت کې هیلث ساینسز د AI چې کوم د تاسو ذکر وکړو په خاصه توګه باندې او بیا په دې دور کې خپل اوریجنل چې کوم زموږ زیرک فکر دی چې هغه د انسانانو دی او د انساني دماغ او انساني ذهن پې سوچ کوي او د محنت هغه کومه سلسله ده نو هغه پکې هم جاري پاتې شي او طلبه او طالبات په دې خبره باندې پوه هم شي چې صرف شارټ کټ نه دی بلکې د هغه کار په بیسکس امورو باندې ځان پوهول دي. په دې حواله باندې تاسو سیزونو باندې غور او فکر وکړو چې بنیادي طور د AI سره سره په دې باندې غور و فکر وشي چې هر یو نقطې ته هر یو انګریډینټ ته ځان ورسولی شي د دې مرکباتو چې کوم انساني ذهن د نورو دپاره سوچ کوي په خاصه توګه هیلث ساینسز. یاره جی د انساني ذهن چې دی لکه ټول AI نه دی راایستی نو AI ته چې ته کوم آرډر ورکړې هم د هغه مطابق به چې دی هغې تاله شیزونه ارینج کوي او تاله به درکوي. نو د هیلث ساینسز په حوالې سره به زه دا ووایم چې فار ایگزامپل زموږ په اناټومي کې موږ یو چپټر تیارول غواړو یا یو پریزنټیشن تیارول غواړو نو موږ به هغه ته فل کانټینټس ورکړو
ورک کو او دغه کنټنټس مطابق به هغه مونږ ته دغه ویډیو چې د جوړ کی او ویډیو بداسي وی چې هغه به سټوډنټ ته فل انډرستانډینګ د اناټمی حواله سره یا د فزیولوژي حواله سره به هغه فل ډیټیل ورکي یا فار ایگزامپل زموږ چې کوم اپټومیټري د آی حواله سره هغه به هغه فل پرامپټ ورکي او هغه پرامپټ مطابق باغی ته یو داسې ویډیو پریپیر شي چې هغه به بالکل د هغه په ذهن کې باشیزونه پریکټیکلی کینی چې دا شیزونه چې داسې کار کوي لکه آی څنګه کار کوي لینس څنګه کار کوي د نه علاوه چې د زموږ فزیولوژي زموږ چې د په انټیسټینل ابزورپشن چې د څنګه کیږي بیا بلډ ته څنګه بیا بلډ ته چې کم نیوټرنټس لاړ شي هغه بیا لیور کې څنګه سٹور کیږي دا ټول اورډرز چې د کله ای آی ته ورکې نو ای آی ته به چې د یو ویډیو جنریټ کی او ستا چې کم آیډیا ده نو هغه به ویډیو شکل ته واوړي نو د دې یوز چې د موږ دا سټوډنټ ته کمیونیکیټ کوو چې تاسو به ای آی څنګه ځان د پاره په هیلث ساينسز کې دا کارآمده کوي. بالکل صحیح ده. اسرائیل صاحب تاسو پرسنل تجربه څه ده چې د ای آی په وجه باندې چیلنجز څومره سیوا شوي دي عام خلکو د پاره لکه عمومي طور باندې موږ ګورو چې سیلف میډیکیشن سلسله په دې وجه باندې سیوا شوي ده چې عمومي طور باندې که درد وینو هغه عمره درد کمپیر کوي هغه ویډیو سره چې کوم هغه په سوشل میډیا باندې ګوري عمومي طور داسې راځي دغه شانتي سټوډنټس هم چې کوم دی هغه وایي چې بس دا سلسله هم داسې ده نو هغه کې د تشخیص ضرورت هغه وایي چې نه دی کېدل پکار لکه مطلب دا دی چې عمومي طور باندې کومه د طب شعبې باندې خاص نظر اچو چې کوم د هیلث ساينسز نه فارغ طلبه او طالبات دي نو هغه عمومي طور باندې داسې قسم له امور اوس په دې جدید دور کې مخې ته راځي تاسو دا غني چې داسې شته او تاسو دا غني چې دا چیلنجینګ دي او په دې چیلنج باندې قابو موندو د لپاره عموم په دې ورک شاپ کې څه غور او فکر شو یا دا سوال تاسو په ذهن کې رال راپورټ هم یره جی دا زما ذاتی طور باندې چې د خیال دا او د ټریننګ کې چې د لکه دا وی دا کم ټریننګ چې موږ کو نه د اکیډمیک پرپز د پاره ده اوس چې موږ کله هیلث سایت ته لاړ شو نو په هیلث سایت کې به ډایګنوسس دی او ډایګنوسس نه پس چې دیتا تا یو ټریټمنټ ویلې کیږي نو دا ای آی یوز چې موږ د هیلث ساينسز کې کول غواړو نو هغه موږ د اکیډمیک پرپز د پاره کول غواړو سټوډنټس موږ ګایډ کو او داغه مطابق به هغه پریکټیکلی زی او هغه بچیدل لکه مختلف کم ټیسټ وغیرہ دي داغه نه پس به بیا هغه ټریټمنټ کوي او هغه خپل پلان مخ کې بوزي نو ای آی ته انیشلی چې د صرف د اکیډمیک پرپز د پاره خدا درکولې شي ته مختلف ټیسټ ویلې شي چې او دا ټیسټ چې د لکه مطلب کولې کیږي کدا دا پرابلم خو نه چې اکچوال تاسو کم پیشنټ موجود نه ته دا پراپر ډایګنوسس کې هغه ټیسټونه بکې هغه ټیسټونه چې کله کنفرم شي نو دا نه پس بیا دا ټریټمنټ چې د لکه کولې شي نو ای آی خو تعالی اکیډمیکلی چې د لکه دغه درکې هیلپ درکې خو نه دا میډیکل چې کوم شوبه ده دا یو پریکټیکل ده نو دا بیا ته په هاسپټل کې بیا پریکټس ته ځي نو داغه نه بس تا ایکسپیرینس راځي او بیا به ته د ټریټمنټ دا مختلف ډیزیز چې د لکه مخکې بوزي بالکل صحیح ده یعنی مطلب دا چې دا امور بکې لګیا د ډیسکس کیږي او کافي حد پورې د دې اثرات مخې ته راځي ایسل صاحب زما بل سوال به تاسو نه دی چې چونکې ظاهره خبره ده چې دی وخت هم مهنګي خوشته دی او په دې ټول تاسو د کوریکولم خبرو کې چې داغه په حواله باندې کیپاسټي بلډینګ کیږي تاسو کوریکولم کې څه کمزوري ولیدي یا چې کم دی په دې حواله باندې د هغه کمزورونه مراد زما دا دي چې تاسو دا و چې دا نور خکې دي شي نور ډیولپ کې دي شي نو په دې ورک شاپ کې څه سيزونه داسې مخې ته راځي چې او زموږ کوریکولم په ځای د دې باندې چې په دې کې دا کانټینټ شامل دي په دا شاملول پکار دي یا د هغه چې کم مرتب ترتیب دی په هغه کې څه بدلونونه پکار دي یا پکې د ټرمینالوژي څه بدلونونه پکار دي داسې قسم له سيزونه تاسو ته مخې ته راځي ځکه چې تاسو وایي چې په دې ورک شاپ کې بنیادی طور باندې په کوریکولم باندې زیات فوکس وشو جی دا مونږ خو د مخکې نه چونګې چې کوم ټیچنګ کوو نو زموږ د ټیچنګ طریقې کار هم د ایچ ای سی د انسټرکشنز مطابق مونږ کوو چې پاکې میډ ټرم ایگزام دی پاکې چې د فائنل ټرم ایگزام دی د ایم سی کیوز یو طریقې کار دی خو دلته کې مونږ نور دا چیزونه یاد کړل چې سټوډنټ چې دی په مختلف اکټیویټیز کې انوالو کول دي چې د هغې کریټیکل تھنکینګ چې دی ډیولپ شي د هغې چې دی لکه هغې مونږ دې ته جوګه کړو چې هغې سټډي وکړي بکس راوالي نو دا په ټریننګ کې چې دی لکه موږ ته دا ډېره زیاته فایده وشوه چې موږ سټوډنټ چې دی مختلف ټولز د هغې د کریټیکل تھنکینګ دپاره چې دی موږ یاد کړل چې موږ به سټوډنټ چې دی څنګه کریټیکل تھنکینګ ته او یا چې دی لکه مطلب هغه خپل سبجیکټ ته چې دی په باندې فوکس کوو او هغه ته به راولو نو دې ټریننګ کې چې دی لکه موږ ډېر داسې بلوم ټیکسانومي باندې چې دی خبره وشوله یا چې دی په مختلف ټولز باندې خبره وشوله چې سټوډنټ کوم ټولز چې دی یوز کولی شي د
خپل اکیډمیک پرپز لپاره یا مونږ چې دی لکه سټوډنټ بیا څنګه د هغې انالیسس کولی شو په مختلفو طریقو سره مختلف ټیسټ سره چې دی لکه نو دا ټول شیزونه چې دی په دې ټریننګ کې زمونږ په دې باندې دغه وشو ډسکشنز وشو په دې باندې چې دی مونږ ته یو موک پریکټسز راکړلی شو نو دا چې مونږ انشاءالله په خپل ټیچینګ کې یوز کو نو دا به سټوډنټ دپاره هم ډېر فایدهمند او زموږ چې کوم خلکو ټریننګ کوم فیکلټي نه دی کړی نو هغې سره موږ دا شیر کوو انشاءالله. ډېره زیاته مهرباني اسرائیل صاحب یقینا چې ډېر په غوره او بهتره طریقه باندې تاسو خپله برخه چې کومه خبره وه موږ سره شریکه کړه. ګرانو کتونکو تاسو وکته چې بنیادي طور باندې موږ کله د کوریکولم خبره وکړه د کانټینټ خبره مو وکړه نو هغه په دې بنیاد باندې چې زموږ دا طلبه او طالبات چې کوم څیزونه لولي په کتاب کې چې کوم مواد موجود دی نو هغې باندې څومره حده پورې وخت په وخت باندې غور کیږي په هغې کې د ښه والي راوستو دپاره څه قسم له اقدامات پورته کیږي او دا قسم له ورکشاپ یا د راغونډې صرف په دې بنیاد باندې نه چې د استاد د کار توان دې سیوا کړی شي بلکې هغه دې ته هم ګورو چې کوم دا کانټینټ دی یا کوم دا مواد دی نو په دې کې هم وخت په وخت باندې ښه والی راشي نو دا ډېره ښه خبره هم ده د وخت هم ضرورت هم دی او خدای دې وکړي چې داسې قسم له ورکشاپس یا داسې قسم له غونډې نورې هم سیوا شي د میاشتې په بنیادونو باندې وي نو په دې کې دا کار کیږي چې کوم هغه ښه امور دي یا کوم ښه مواد دی د هغې یا دهاني هم وشي یا چې کوم نوي څیزونه راغلي دي نو هغې سره هماهنګي هم پیدا شي او هم په دې وجه باندې مونږ ښه تکړه باهمته ذهنونه هم پیدا کولی شو او داسې خلک پیدا کولی شو چې هغې بیا معاشرې سره هماهنګي او د مارکیټ ضرورتونه هم پوره کولی شي. همدې سره د پروګرام کیمپس ډایري وخت سرته رسي د کیمرامین آصف علي قادري سره ښایسته رحمان تاسو ټولو نه اجازت غواړي تر نیکسټ اپیسوډه پورې تل ښه د باد او بریالي اوسئ د نورو داسې قسم له پروګرامونو دپاره مونږ سره اوسئ.